السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د کوم خال په پښتو نه پوهېږي دا په اردو باندې او ته زه خبره کوم خفه کېږم ما خو زه دا وال دا چې کوم خلک په د پښتو نه پوهېږي دا نه مطمئن کوم چې دومره نه خفه نه شي. خوښه مو ده که بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً پورا سال اس بار تو میرے خیال میں پشتو میں میں نے جمعے کے سوا اگر کوئی بیان کیا ہو تو کوئی بیان نہیں کیا ہے پوری سال، کیونکہ پوری سال الحمدللہ اس سال میں بہت زیادہ رش رہا اور 200 300 400 ظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اتنا تو اجتماع ہوتا ہے، بہت سی لوگوں میں 200 کو اجتماع کہتے ہیں وہ. تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پہلے آئے تھے یعنی رمضان المبارک سے پہلے، اس نے بھی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک اجتماع تھا، تو وہ بھی پشتو والے بیچارے یہاں میں اردو میں بیان کرتا پشتو میں وہ کرتا تھا. میں کہ اتنے مہمان ہیں تو ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم تو کوئی بات نہیں صرف دیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں، تو کوئی دیکھ دو باتیں تو پشتو میں ہمیں بھی کریں. تو اسی لیے آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں آج باتیں زیادہ پشتو میں کروں گا، آپ کو خلاصہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ صحیح شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل جلالہ مشتا په قرآن مجید کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشتا په حدیثو کې په خپلو ارشاداتو کې په خپلو خبرو کې مشتا ډېر تاکید کړی چې تاسو خپل کې اتفاق او اتحاد سره اوسئ. د اتفاق او اتحاد ډېر زیات برکات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ید الله فوق الجماعه، د الله رب العالمین د مدد لاس، د نصرت لاس، د تقویت لاس، د مهربانۍ لاس دا په هغه چا وي چې هغه جماعت وي. جماعت دې ته یایي که دوه تنه وي، دوه تنه وي خو چې هغو داسې خپله کې زړونه یووي چې یو سره شویه شي بل سره شویه شوی وي. داسې بلکل په یوه نیت یې یو وي، طبیعت یې یو وي او دې ته بیا علاج شی اسانه ده انشاءالله کېږي. داسې هر طرف نه دو یووي دته جماعت ویلی شي. که دې ته جماعت نه شي ویلی چې که ما ته ووټ چې هغه میلاو شو څه ده سمپل څه ویته ټکټ، که هغه ته میلاو شو خو زه د جماعت سره یم، که ټکټ ورته میلاو نه شو بیا زه بلې پارټۍ ته ځم، نو دا جماعت نه ده. خبرې شي پوه شئ. جماعت دې ته یایي چې د هغو خپل یو سوچ وي، یو فکر وي، یوه نظریه وي، دې ته یایي جماعت یایي. دې باندې د الله تعالی لاس شي. په سینمې کې خلک ناسته، سینمې کې نن سبا سینمې شته نشته، لکه موبایل یې راغلی ټول سینمې دي، خو سینمې کې خلک ناسته دنیا جمع دي، یا کرکټ بال ته خلک ناسته په لکونو باندې، دته جماعت نشي ویلی. جماعت دې ته ویلی شي چې هغه د یو فکر خلک وي، د یو سوچ خلک وي او نیتونه زړونه یو وي او یو بل باندې قربانېږي. دا جماعت ده. ده باندې پوه الله تعالی لاس ده چې دا دوه تنه میلاو شي که نه دا دنیا ګډوي ده چې دوه تنه داسې میلاو شي. د اتفاق اتحاد برکات دا دي چې الله رب العالمین جل جلاله داسې مددونه کوي چې په دغو سترګو بې کسي بیا تاسو. یوارې
مخکې به موږ په دا سفر چې کله کولی نو چې ته پیکاپ کې به سپاره شو، کله کله به دا ګاډي کې سپاره شو. مفتي نوروز صاحب مو صاحب ډېر په سفر کې سره و، دا به سره و، کله به سره مولانا حسین صاحب ملا شو الحمدلله دې ته کال ته دوره ده مولانا فضل حکیم صاحب ورور دا به سره و یا فضل حکیم مولانا سره و. دا په سفر یې په ګاډي کولې خو موږ نیت په خپله کې دلته معلوم ده چې نیت هم به یو خپله کې چې لوړ سپیکر به غمن ټیپ ریکارډ به نه اورو، څه ده ګانې به نه اورو ګانې. بیا چېرته چې روړي بیا که موږ هغه کې ګانې په بندوالي بیا که هغه نه بندوالي بیا موږ دې موږ نصرت کله کله الله تعالی په ښځه بندي کړې ده. یو ځلې خبره وکړه وروسته مو چېرته موجود دی وزه کې اډې وایي که څه وي هغه اوله کوم چې څه غواړو مو ته چې موږ په ټي وي کې لګوي به موږ ګوډي کې نسو هغه چې نه ته لګاو هغه ګاګ موږ سیخولو موږ ته چې تاسو داسې وکړئ پس ګوړه کې بالکل نه لګي مو شاله مې کې سپاره شو چې زه په روان شو ټي وي ولګېدو. نو موږ ته موږ معاهده کړې وه موږ دواړه پیک کې ونیاتو هغه ورته وایي چې نه دا چې کوم دا پسې نور چې کوم دا وایي چې موږ ته چلاوې ځکه چې ورته خوند درکولو اوس موږ دوه په دوه وو هغه څومره وو ډېر وو موږ ته چې موږ ته خپلې پیسې راکړه. نن تاسو زه ګپ شپ وایم خبرې خو پوه شوې که نه ګپ شپ وایم خپله کې نن حقوق ادا او بیان نشته تاسو ټول څه ګپ لګوئ. نو هغه چې پیسې نه درکوو ځکه چې ټکټ کړی وو نو موږ تاسو سره موږ معاهده کړې وه. نور مولا اټم کې ځوان و ډېر بهادرۍ کارونه ډېر کولو اوس وپوهه اوس یا بهادر ده خو خیر هغه ټیم ډېر بهادر و ځکه چې ځوان څخه ډېر بهادر وي. نو چې موږ چک شو که نه نو زه کې یوه ښځه بهادرې ده چې تاسو بې غیرته تاسو مسلمان نه یې که څه چل ده یاره ښځه ودرې ده که نه ډرایور وډر شو مو چې کله کله سړی الله تعالی به داسې په ښځه بندي کوي بوډۍ غوندې ښځه وه ورته شته که نشته شته که نشته نور مفتي صاحب نور محدود دوه سره وه پوه شوې که نه بیا بالکل یې کغ نه دی ورکړه څیخه پینډۍ راچېرو پینډۍ وکړه کوڅه چې ته تلو خو لاهور روان وو څیخ یې راوست بیا یوازې لطف الله سره و ګکر ته راغلو ګکر نه روان شو موږ چې دا اوس ابیګن ورته مو ویلو چې موږ تاسو سره څو خو ته موږ ته ټیپریکاټ نه غږوي دې ګانې موږ ته نه غږوي هغه چې بالکل مخکې اوس نن سبا خال ښه شوه ده مخکې به داسې کټپار یو چې بالکل درویغ به ډېر اوس خال ډېر نیک ښه شو تبلیغ دی واجې نه د خلکونو دی واجې نه د مدرسو واجې نه څه خلکو لاندې نچیرې کې راغلل مزد ته ګوډه درایي تو ته مخکې نه درولو موږ ډېر جنجال سره کولو. نو هغه لطف الله مو سره و بیا دواړه بل څوک سره وو که نه خبر نه خو هسې کې یو عالم و ډېر زما ملګری ده هغه مو ته ویلي چې زه به تاسو سره د پنډۍ سفر وکړم مو چې ډېره ښه ده ته سفر ستا سره څه وشل روان شو ما هغه ته وایي ما چې د ګاډي د ټیپریکاټ نه غږوي ته مو ته چې مفتي صاحب چھوڑ دو یہ نہیں مانتی یہ لازماً خامخا لگائے گا. زه دومره خفه شوم ما وایي چې موږ کې بل داسې ساټو چین شو چې هغه د موږ طبیعت نه مخالف ده اوس دا کار نه کېږي ډېر مې باد شو وایي تاسو ته څه کوئ موږ خپل کار وکړو خو چې کله کېناستو یو ځل پرې ګوډه ټیپریکاټ بند کړی چې مخکې روان شو بیا یې ډنګډنګه ولګوله تو تو ہم مجھے یعنی وام استاد جی بند کر دو تو بند کر دا ٹیپریکاٹ نو موته د بیا سکرو کو څه د ملګری وو چې پرې د وساله
موج دوه کور نه کېږي. هغه دې ورو کړو ګوره هغې ښه سړی و کام یې کړو. ما ته غېږ ته بیا وځرتلو ځوانانو غېږونه خو تېز وي. بیا یې نرا غږولو. ما ته ایستو چې باندې کې که نه سړی پسې خو ګناه ده پسې ګنې زموږ ملګرتیا نه شو کولی. زموږ کوزېږو دې نه پیسې خپله راکوه. د بله ته ویل چې هغه نه بندوي. ما سره توجه خو مازدیګر ته مشکل جوړ شوی. ځکه مې ویل خو یې نه ویل ځکه چې ډېر غټ ملا و. د خټ مولوي اډه رانیژه. خو شهرت وي نمای وي هغه چې ګوري خو کار مې غلطېږي. تیمور هغه چې ملنګان یې خو هغه هم نه کوي. د پښتو والا پوهېږئ صحیح خوشحاله یې صحیح ده. نو دا دی چې داسې ته خو دې خوب یې وستو خوب یې وله شو. دا چې کوم موږ درېیم ګړی و چې خوب یې وله شو هغه ټایم نه ریکارډ بند شو. پنځه پورې کش یې نه وکړو. ما ته لطف الله وایي چې دا خو داسې عجیبه سړی چې مخکې موږ ته وایي چې بندوه بیا خو بیا نه غږولو. اوس یې بالکل بند کړی ده چې کله کوزدو که نه. ما ورته وایي چې مخکې موږ درې تنه وو یو یې موږ مخالف وو. موږ دواړه خپله کې موافق وو او چې کله یې خوب یې وله شو اخر نه لاړلو. نو موږ دوه پاتې شو. موږ دوه زړونه خپله کې یو څه وو دوه زړونه یو. نو دې وجې نه څه وشو دغه الله رب العالمین مدد راغلو ید الله فوق الجماع. نو خبره خو دې وچلوله. خبره خو پوه شوه که نه. تاسو زه دا خو نه یې پیغمبر اسلام یایي. پیغمبر اسلام سور د حدیث ته یوه کټوۍ وه پخېدل هغې کې پسه لسونه دغه دا یې پخولو پسه یې چوله ورکې پخولو چا هدیه یې کړې وه صدقه یې کړې وه. هدي پر صدقه وه مشته هدیه وه چې ما ته خو بتکلف او ملغی و صحابي و چې یو لاس ما ته راکړه. لاس یې لاس یې ورکړو هغه یې وخوړلو. وړي کنې پسه ووړه که چې هغه یې وړي کنې چې بله راکړه. هذا مش تعليم دي بورا مشتكوالو بل يوخلو مش بل روكا مش رسول الله بسخد بالا سنوي السنة ما خذاوي نروح النبي صدق هو ودي بشيء نو بمرسم دوفا نجيك تو مصر موافقت كراوا چې څومره تونه مو غوښتله هغه مې به راته راوړل. په خبرې نه شوی ولاړ چې تاسو خپله کې زړونو کې ووایئ که په کور کې وروڼه وی که خپله کې جماعت کې وی که خپله کې مسلمانان وی داسې مذهب وکوئ تاسو تاسو سره وي. خو دې اوس کېږي به څنګه دې لپاره تاسو څه کول پکار دي دا زده کړئ. اصل خبره دا ده هر څوک چې اتفاق ده مو ته وایي چې دعا کوه چې موږ کور کې اتفاق راشي. نو چې ته چې مو ته زیاته راکړه بل وایي چې مو ته زیاته راکړه اتفاق کېږي. خو ته وایه چې زه درته کوم څه مو ته وایي چې موږ خپله کې جګړه راځي ته خپل حق نه دي پرېږده اوس هغه ډېر جوړه ده اوسه. موږ مفتي صاحب د خدای وبخښي یحیی صاحب هغه ته یوازې غله او ذکر چې مو سبا کېلو مو ته وی چې سبا درې نه بعد روانې دا ګوډه خرڅوم بل ګوډه خواله. نو مو ته چې د درې کې څنګه ته ګوډه خاص کې وخوري هغه خپل ګوډه 15 ساوند ورکا بل 15 ګران وخوري شو دې خوستو. دا ته ځاتې خبره غوټي نه وي خو موږ غوټي ګزون ته چو دا نو هغه پر اول تواضع څه عجزي چې تاسو تواضع تاسو کې تاسو مطلب دا چې ته وایي چې بل ریمونه شه د کمزور دی دوه زیات ضرورتمند د کم ضرورتمند بس
اوس به څه کېږي؟ اوس به تاسو خپله کې جوړه ده چې کوم کور کې تواضع نه وي، کوم جماعت کې تواضع نه وي، هغه د ګینیو ګینې پېژنئ د بېلور چې خپله کې د اوښکې هغې په ګوتې باندې ولي څه دی تاسو یې د ګنټې څه دی بنټې منټې اردو کې اردو नहीं बोलता پښتو کې څه دی بلاوري موږ ته ګینې یو ګینې نه چا دیوال نه کړه دیوال کېږي نه دیوال یوټول کې چې تر څو کوجه هر کی تواضع بل کېږي په ګینې کې چا چاري څه پر اخر نه کېږي بیا نو تواضع چې کله په کوم کور کې تواضع وي یو هغه کې به څه شي؟ هغه کې به اتفاق وي، هغه کې به اتحاد وي. یوه خبره خو الله ده. دویم دا ده چې هغه کې اثار وي. اثار توازن نه لاندې بره شی ده چې بل دی زیات واخلي زه دی کم واخلم، جوړه ده. یو رویې چې دوه زیاته ځمکه واخلي. موږ یوارې زما نیکه نما یعقوب وه، محمد یعقوب نما یې وه، د اسلام مبارک ټول نه وړي ځوان و او یو بیا هغه تقریبا دمزوله و. موږ مخکې دروازه یې واوله، خو ستا دروازه وه، دوی خپله کې دروازه نیموله چې دا کور ستر شو د دروازه به نیمه کړو، دوی تاسو نه ولې په دغه موږ نه وځو دیوال نه منځ کې راغلو نو دوی خپله کې جګړه وه. هغه یې زما و بلکیم حاجي صاحب عبدالعلیم حاجي صاحب نومېدو، موږ یې بنو زمان یو خپله کې، خو الحمدلله څوک دا ونه دی بنو زمان دي خیر صاحب شوی خبر حضرت مولانا خیر صاحب دغه بالکل پته نه لګي تاسو نه ویشه ټول دغه کار کوي. مو چې زه چې راغلم مو چې څه جګړه هغه یې ته اوس ډینګ ډینګ وشان ګرځوي ته دې په ډېر ضرورت ده. زه جګړه په دې وه چې نکاح مو نکاح یې تیلو یعقوب نکاح توره هغه ته توره باندې ابا نکاح مې تیلو چې ته زیات د ځمکه تاسو د وزیر ستاره واخلې چې لاندې تاسو د وشان ډېر پسې هغه دوی ته تاسو ګران ډېر یې تاسو ډېره واخلې. جګړه یې په دغې وه. مو ته چې نکاح وشو مال مې نیمه کیسه کې څه په دغه جګړې کې په جګړه خو پوه شوې که نه دې وجې دا جګړه وه، دا یې جګړه وه، دا یې جنګ و. دویمه چې کوم ده نو اصرار کوي څه ده؟ اصرار هر یو کوښښ کوي چې بل ته زیاته میلاو شي. بس جګړه نشته. جګړه ولې جوړېږي چې وایي چې ما ته ډېره راکړه، بل یې چې ما ته ډېره راکړه، ډېره جنګ جوړ شو. خبرې پوه شوې؟ دوې خبرې شوې. دریمه خبره ده چې بدګماني مه کوئ. ورور باندې جماعت ملګري باندې همیشه نیک ګمان کوئ. اوس که زموږ مفتي اخر صاحب چات شو زرغان لاړلو، اوس دا څوک چې نیت چې خرابوي بیچاره دا به یو خواند وینه کوم ځکه یې منډه وکړه. او چې څوک نیتي خلک وي چې خپل یې ګڼي هغه یې چې خدای خیر وکړي چې د ګیډې کې څه لږه فرق راغلی که چې څومره فرق ده. دوې خبرې شوې، یو ته بدګماني نه کوي، یو نیک ګمان کوي، یو به ته خفه ده چې خدای خیر وکړي، خدای خیر وکړي چې بیمار نه وي، رنځور نه وي، قای نه وي رغله کیسه قای شي کله کله کنه او په ساري درد نه وي شوه هغه به ته خفه وي چې مو ورور ده پشي چې تکلیف ته به شوی د بل به چې وګوره پشي به منډه وکړه. دا تاجر یو تاسو ته راسي ځکه چې مو خو دې بدګماني خبره کوله اله تاجر دغه پیښه کوي تاسو دا وټنه مونږه محترمه دریم دا ده څلورم
چې چپلسیون د ځان ساتي ته دا ته په څنګه بګړوي بل ورور سره ته به داسې بګړوي چې ته وایي چې هغه ته وایي چې ته خو ډېر تکړه سړی او هغه باید داسې تکړه داسې ده نو یا د خپل ورور داسې ډېر تکړه سړی ده بل ورور داسې ده سخي ده او دا ده ته به چې ته پسې حسد پیدا شي څه پیدا شي حسد پیدا شي نو جګړه جوړ شوی نه نو چې تو کې کمال وي که نه نو چې تو د خپل تو دغه څوک کوي تاسو یې جواب شته ده جواب زه ته شاین موږ نیکه 15 ښځې کړې وي څو یې کړې وي دا او داسې باندې چې 15 په ځای کړې وي یوه کې ماسکې وفات شوې وه تاسو خو یو یې واده کوئ بیا چې ما نوکري نشته بیا دا نشته 15 کړې فقیر شو او 14 زمان وڅو 14 لوڼې پاته مطلب توي څه خو دې موږ کور کې د موږ نیکه پلاوي نور چې څومره وینو نو لوڼې وي الحمدلله که چا د وروڼه راکتلي د وروڼه چې راکتلي وي نو هغه به چې دا وروڼه لري که دا څه خپله کې ټول خپله یاران په خپله کې به کړه مشکلات به خپله کې کولو او دې بنو زمان هیڅ جګړه نشته یوه جګړه نشته کې ماسک پیسې په خپل کار کوي چا سره ډېرې وي یا کمیږي یا زیاتېږي دا دومره خبره نشته یوه وار سپینه به موږ نیکه د موږ ټبر والا نیکه ګله به ډېر سخي وو سپینه به بهادر ډېر و ډېر زیات بهادر و سپینه به نو هغې کې د فیصلې قوت زیات و اوس د خپله کې دوی خفه کولو که نه نو سپینه به ته سهار راغلو داسې مکار غوندې و هغوی ته ویلو چې ګله به داسې سخي سره داسې بلکې ته سخاوت نه کوې زه جواب څنګه سپینه به جواب ته ګوره هغه ته چې ته چېرته فخر به کوې روح یې ما ده زه فخر به کوم هغه ځای کې خلک دومره کوړه ویر کړو په خبرې پوه شوې چې تاسو داسې عادتونه کوئ که نه تاسو به اتفاق وي په کورونو کې به اتفاق وي په زړونو کې به اتفاق وي انشاءالله تاسو به هېڅ رنګ ته تکلیف نه وي خوشحال به وئ مزې به کوئ برکتونه به روان وي د برکتونو لړۍ به تر روانه وي خو که خپله کې به اتفاق وئ بیا به نقصان ته کېږي اوس تاسو کې په خپله کور کې خامخې خبرې کې په تاسو کې خپله کې اختلاف راځي خرڅېږي ځکه چې ته سړی هغه سړی ده یاره داسې کې دا کار وکړو که نه وکړو بیا مشوره کوئ څه شی کوئ مشوره کوئ د مشوره به تاسو څه کوئ په یو ځل کې خپله کې جماعت ته هر خبرې ته مشوره کوئ دا تاسو ګورئ الحمدلله د موست هر نگاه په ریاض کې خلق نوسته د ځنوي څخه پر خلق نوسته ټول دا لري په خلق نوسته دا دومره خلق تاسو ګورئ ټیکاله په یوځای باندې خوري څه کوزه خوري څه پوسه خوري څه خوري که نه خوري په یو ټایم ټیکاله خوري او بیا الموس په خپل وخت باندې کوي په خپل وخت باندې دعا ته کښېني خو دې دا ټول نظام چلوي خو الله تعالی خپله خو دې کې یوه وجه دا چې اسبابو په درجه کې چې دوی په هر شي باندې مشوره کوي ټول اسباب شي دا تاسو د ناست د مخ ناست داسې ده که نه په هرې خبرې مشوره کوي او ما سره مشوره کوي اوس مشوره ته وکړه کله کله ما مشوره تنر ته واچوي چاته یې نه خو بس زه پوه شوم واچوله تنر ته کله دو مشوره کړې زه تنر ته واچوم خو دا مشورې دا برکات د مشورو چې دا نظام یعنی مدرس ته کله کله ماته د فوجیانو خلق راشي هغه دې نظام داسې چې کله موږ نشو کولی چې خبرې نه کوي کیسې نه کوي که نه کله کله 100,000 خلق شي کله کله 25,000 خلق شي کله 40,000 شي او د ټکاله په ځای باندې ورکول دا خو الله تعالی کوي خدای دې څه برکات ته
د اتفاق اتحاد برکات ته او اتفاق اتحاد په شي مشروع سره کوي. که د مشروع نه کول دا مشروطي ده. څه دا مشروطي ده؟ زه خبره کوم دغه خبره ده که څنګه د فوجان نظام د چیفي بس د چا کاغو اسه به خلکو محبت نه وي د خپله کې مشوره د غیر پوره وي چې د خپله کې ملګري په یوې رایې باندې متفق شي. چې کله په یوې رایې باندې متفق شي نو دا جماعت شو. چې کله متفق شو جماعت شو. الله يد الله فوق الجماعه. شو پوه شئ؟ اب اس کا خلاصہ اردو میں بیان کروں گی. میں تو بڑی تقریر کی ان لوگ خپل صاحب بیان اردو ته کتنګ د پښتو ورسې زادی دي خبرې کنه زه سره کېږم بیا خبره وکړم کنه خبره سره شته دي نو چپلسیان به تاسو مدحان درویغ مدح او چپلسان او مشران نه کول توازن نه کول دا به تو د خپل رور نه جدا کی د خپل پلور نه به جدا کی او مخلص پلوي خپل ځواب مخلص واوي هغه نه به جدا کی تاسو خپل کې افتراق انتشار به تاسو کې روشي. دې ډېر کوشش سوچ کوي خوشا مده ان شاء الله به تاسو دې برکات ګوره ان شاء الله ډېر برکات به تاسو دې ګوره. میں نے چند باتیں ان کو کی اس کے خلاصہ بیان کرتا ہوں. دوسری پڑھے اللہ مسلم میں نے اس کو عرض کیا تو بغیر باتوں کو خپانا سے لاحظ مسئلہ عزیز مجھ کو کہ مو کو مسئلہ چڑھنے واقع کرنا اغیب حل لو اغاد بدګمنه پر خبره راوله کله نو مو ته ویلو چې دا چک شو څوک به چې تخریج خان نه کوم منډه وکړي کنه کنه او چې کوم خلک هغه بدګمان نه یای چې خدای خیر وکړي چې ګوله نه خراب شي. او یای په سر درد نه شو دغه څه کنه سر می درد کیدل شي چې تقای نه وی رغلا کنه کله چې زی ډاک شي نو دا به ډېر تخاغه ته غمجان وي دا بل وي ته غوسی څه فرق ده مجابت کوم دا فرق ده. ته چې وخت لوري مو دا خبره شروع کوله هغه ته نه چکی ته چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں چند ایک دو منٹ میں ایک دو منٹ نہیں جتنا بس ہو جائے لیکن کبھی آدمی غلط بیان ہی آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ اتفاق و اتفاق کی برکتیں قرآن مجید میں بھی موجود ہے حکم بھی موجود ہے. اتفاق و اتحاد سے رہو گے تو برکتیں بھی ہوں گی اطمینان بھی ہوگا قوت بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ دو آدمی ایک دل پر ہو تو کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ 1000 لوگ جو آپس میں متفرق ہو اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی. ایک بات کتنی بڑی بات ہے اتنی قوت. لیکن یہ برکتیں یہ اتفاق و اتحاد کیسے آئے گا اس خلاصہ ہے. باقی اس میں نے بڑی اس کے اندر گپ شپ لگائی. ان لوگوں کے ساتھ میں گپ شپ نہیں لگایا تھا گپ شپ لگایا کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ تواضع کو اختیار کریں. جو ہر بھائی ہر جماعت کا ساتھی کہتے کہ میں کم ہوں وہ اچھا ہے تو اتفاق و اتحاد رہے گا. وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے کمال والا ہے تو تمہارا اتفاق و اتحاد کامل رہے گا. چھوٹا کیا ہے کہ بڑا ہے اس کی تجربہ زیادہ ہے یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے ٹھیک ہے میری رائے یہ ہے عقل یہ میری کہتی ہے لیکن شاید میرا عقل ناقص ہے. بڑا کہتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے
بڑا سمجھدار ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شاید ہمارے کیا وہ تاریں کمزور ہو چکی ہوں گی، تو آپس میں کیا ہو جائے گا؟ جوڑ ہو جائے گا۔ تواضع کیا؟ اپنے آپ کو کم سمجھنا۔ دوسرے اس سے آگے اصرار کریں، بھائی زیادہ لے میں کم لوں، جماعت کا ساتھی ہے وہ زیادہ آرام میں رہے میں مشقت کروں، اگر یہ لوگ مشقت نہ کریں، یہ جو لوگ دھوپ میں بیچارے کام کر رہے ہیں، تم اتنی فراغت سے اپنے اعمال کر سکتے تھے۔ تو ہر ایک اصرار کرے، تو اصرار سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارا معاشرہ بن جائے گا۔ تواضع اور اصرار سے معاشرہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز نقصان جو تم کو پہنچاتی ہے وہ بدگمانی پہنچائے گی۔ بدگمانی اور بدزبانی۔ بدگمانی، بدزبانی، سخت بات نہ کریں جماعت ساتھیوں کے ساتھ، قولا لینا، وہ تو کافر کو بھی رحماء بینہم، کیا اچھا آپس میں ایک دوسرے کی میٹھی بات کریں، محبت سے بات کریں، تو شیطان تمہاری سختی باتوں کی وجہ سے تمہارے دل میں پوٹ ڈالے گا۔ شیطان بھی تو سخت خبر و ماس کی کیا تو ماس کی پوٹ کر جائے۔ بدگمانی بھی نہ کرے۔ او بل دی مدحان قابل نہیں، وہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں ایک آپ کے سامنے آپ کی بائی کی مدح کرے گا کہ تاکہ آپ کو اسے جدا کر لے۔ یہ مداحوں سے، چپلوسوں سے بچو۔ اگر ان کی جال میں پھنس گئے پھر آپ اس سے نہیں نکلیں گے، پھر آپ کو بائی سے بھی دشمن بن جائے گی، بیٹے کی بھی دشمن بن جائے گی، باپ بیٹے کا دشمن بن جائے گا۔ تو اس میں کبھی کبھی بیویاں بھی کام کرتی ہے۔ کل کلا دکور کی سزی نہیں دی برند رغلی کی کنا اگر کی پلاک اور کئی سزی تخبر ہوا کی چستان تا وکسی بیا د چستانی لسولی پر تکلی اخفلا بعدی پورا چون دا ہوایو۔ تو یہ کبھی کبھی بیوی درمیان میں آ جاتی ہے، وہ شیطانی کرتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، تو اس سے اگر آپ رہو گے تو انشاءاللہ تمہارا گھر بھی اچھا رہے گا، تمہاری جماعت بھی اچھی رہے گی۔ اور اس کا اب آپ کی رائے میں تو اختلاف ہوگا تو اس کے لیے مشورہ ہے۔ مشورہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ رائیوں کو متفق، ایک بات پر متفق کیا جائے۔ یہ جو ایوان میں ہوتے ہیں یہ مشورہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک آدمی بات کرتے ہیں کہ یہ رائے شماری کرتے ہیں، رائے شماری نہیں ہوتی۔ کیا یہ تو ایک مشورہ، مجھے کس نے کہا کہ پارلیمان مشورہ ہے نا، ایک مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر حق بات پر ووٹ ڈال دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ او تمہاری پارٹی والا ہے، پھر خط اس طرح مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مل جل کر کے آپس میں ایک بات کو طے کر لے، اس کو مشورہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے کہ بھائی وہ یہ کام تو کوئی کہتے کہ یہ کرتے ہیں، کوئی کہتے یہ کرتے کہ ایک یہ بات پاس کرتے ہیں، نہیں۔ یقین جانے سے ہماری بازار والے لوگ بہت اچھے، یہ جو ہمارے ایوانوں میں ہوتے ہیں نا، اس سے ہماری بازاری لوگ 1000 گنا زیادہ ہے۔ وہ اتنی بے حیا اور اتنی بری باتیں اور اتنی کیا وہ بے شرمی سے بات نہیں کرتے جس طرح یہ عام دکاندار وغیرہ وہ بھی نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کو آپ مشورہ نہ کریں۔ مشورہ میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک رائے کا احترام کر کے کوشش کریں کہ میں اپنی بھائی کو کی بات میں سمجھ لوں کہ اگر اس میں کوئی فائدہ ہو اس پر ہم عمل کریں، اس کا احترام کریں۔ کیا کریں؟ اس کی رائے کا احترام کریں اور اپنی رائے پیش کریں۔ پھر اگر درمیان میں کوئی بات ہو اس پر تھوڑا سی بات بھی ہو جائے کہ اپنی بات کی دلیل بھی پیش کر لے اور امانتاً مشورہ دے دیں۔ پھر جب مشورہ طے ہو جائے کہ یہ بس اس پر طے ہے، پھر فتوکل اللہ کیا کرے فیضا عزمتا، جب مشورے سے ایک بات طے ہو جائے، ذہن ایک ہو جائے، فتوکل اللہ، پھر توکل کرو، اس کو بس
ڈٹ جاؤ اس پر کرو، پھر دیکھو گی کہ آپ کیا ہو جائے گا، برکتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. بس ہو جائے تو خبر اکبر بول